د ذکر الله متعلق چند خبرې کوو. ذکر الله د الله ذکر، د الله یاد. د الله یاد عموما علماء کرام چې بیانې په درې قسمه دي، چې یو ته ذکر لسانی ویل کیږي، یو ته ذکر قلبی ویل کیږي، او یو ته ذکر عقلی ویل کیږي. ذکر لسانی لکه چې مونږه په زبان باندې د الله ذکر کوو، نو دې ته ذکر لسانی ویل کیږي، عام چې دا خلق متاسو پاستانو خلقهونو کی کیږي. ذکر قلبی چې د انسان قلب جاری شي، د یو سالک د یو مرید کار کوي اخره کې د قلبی ذکر الله تعالی شروع کی، نو دې ته ذکر قلبی ویل کیږي. یو ذکر عقلی دی چې د الله تعالی په دې کائنات کې انسان سوچ او فکر کوي، په دې خپل وجود کې انسان سوچ او فکر کوي چې الله تعالی سونه خپل وجود ماته را عطا کړی دی، چې په لاسونو باندې سمم، په سترګو سمم، په خوله سمم، په خپو شل نیمه ښکلې خپې الله تعالی را کړي دي، او د خپل وجود ټول سسټم ته غور او فکر کوي. نو دا هم په حقیقت کې ذکر دی، تفکر فی صفات الله. انسان یو غر ته وګوري، اگر ته چوګوري ورسره په زړه کې د الله تعالی عظمت طرف ته خیال لاړ شي. یاره یو ذات شته چې دا دون لوی غری پیدا کړی دی. یو چینه وګوري، یو ابشار وګوري چې د غر نه اوبه را روانې دي، نو هغه منظر ته چې وګوري، یو قدرتی ښکلی منظر چې وګوري، نو دې سره چې د انسان په زړه کې د الله تعالی د موجودګۍ احساس وشي، نو دې ته ذکر عقلی ویل کېږي. چې یاره عقل کار شروع کړي چې یو ذات شته چې دا هر څه جوړ کړي دي. دارنګه پورا کائنات کې په هر چیز کې غور او فکر کول، نو دا هم ذکر کې شمارل کېږي. دغه شان د تصوف په لحاظ سره د ذکر تقریبا چې کم و بیش شپږ اقسام دي. ذکر جهری لکه چې دا کم مونږ یاد کو ذکر لسانی، نو د تصوف په لحاظ سره دی ته ذکر جهری ویل کېږي. الله الله لا اله الا الله الا الله دا مونږ چې په تیز اواز کې وایو، نو دی ته ذکر جهری ویل کېږي او ذکر لسانی ورته ویل کېږي. دغه شان د تصوف په لحاظ سره ذکر خفی چې انسان سترګې پټي او دا جبا د تعالو سره ولګي، په خوله ذکر نه کوي او په سا باندې ذکر کوي. سا چې اخلي لا اله الا الله وای، چې سا پرېږدي الا الله وای، یا سا اخلي لا الا الله وای، سا پرېږدي نو لا اله وای. چې څنګه چاته اساني سالک تدې باندې څه دغه نوي، نو د سا په ذریعه سره ذکر کول او سترګې پټول او جبا تعالو سره ټچ کول، نو دا دې ته ذکر خفی ویل کېږي د تصوف په لحاظ سره. دغه شان ذکر دما هم ذکر خفی په شان دی. هر ساکي د الله تعالی نو مغسل، الله ساکي د الله نو مغسل، نو دې ته ذکر دما ویل کېږي. ذکر بالجوارح په اندامونو سره ذکر کول، یعنی حج کم دی دا اندامونو والا عبادت ته، مرکب عبادت ته د عبادتو. منس کول دا په اندامونو سره ودرېدل دي، پکې ناستل دي، پکې بیا پکې ودرېدل دي، چاردام کول دي، نو دا ټول ذکر بالجوارح کې شمارل کېږي. دغه شان ذکر جلی
نو ذکر جلی هم تصوف په لحاظ سره دوانو ته ویل کیږي، ذکر خفی او ذکر جهری. دوانو د پاره ذکر جلی دا لفظ د تصوف په لحاظ سره استعمالیږي. الله تعالی په کلام الله کې زی په زی د خپل یاد د پاره خپل بندګانو ته حکمونه فرمایلی دي چې فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کوي، زما ذکر کوي نو زه به تاسو یاد کوم. حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کما خفی یادوي نو زه به هم تاسو خفی یادوم. یعنی تاسو کما تنهایی کې یادوي، ځان له یادوي، نو زه به خپل شان مطابق هم تاسو ځان له یادوم. او که تاسو ما په مجلس کې یادوي، ذکر جلی، ذکر تیز आवाज کې ذکر ټول کوي، نو زه به تاسو د مجلس نه بهتر مجلس کې یادوم چې هغه د ملائکو مجلس دی. او بیا حدیث مبارک کې فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې الله فرمایي چې تاسو ما ته یو لیش را جوختیږئ، زه تاسو ته یو بازو جوختیږم. که تاسو ما ته یو بازو جوختیږئ نو زه تاسو ته 2 بازو جوختیږم. که تاسو ما ته 2 بازو یعنی 2 غزه جوختیږئ نو زما رحمت تاسو ته په منډه راځي. بیا د الله تعالی دا رحمت داسې متوجه دی مو تاسو ته. نو وشکرو لی بیا فرمای چې زما شکر وباسئ ولا تکفرون، و زما ناشکری مکوئ. حضرت موسی علیہ السلام مبارک رب تو فرمایل چې یا الله زه بستا شکریا څنګه ادا کوما. رب ورته فرمایل چې ای موسی زما ذکر هر وخت کوا، داسې شو چې ته زما د ټولو نعمتونو شکر ادا کې. دا نن چې 200 کال او 1500 کال او 800 کال مخکې دا څونه اولیاء نیکان پاکان بزرگان تیر شوي دي، او اوس هم زما ستاسو پړونو د هغوی حکومت دی. نو دا د فذکرونی اذکرکم مصداق دي. هغوی ټول عمر د الله تعالی یاد کړی دی، ټول عمر د الله تعالی رضا لټولې ده، ټول عمر مخلوق ته خیر رسولې دی، ټول عمر هر ساز ضایع نه ده تیره کړې. صوفیاء کرام فرمایي چې 24 घंटों کې کم و بیش کو کته شنو یو انسان 24,000 ساګانې اخلي. و چې کامل ولی الله وي نو دی به دا 24,000 ساګانې نه ضایع کوي. او چې نه داسې درمیانه متوسط دغه شخصي چې لکه اوس په منزل باندې روان دی، لا د کمال خاون شوی نه دی، نو کم از کم دی به 12,000 ساګانې د الله ذکر کوي وي. او چې ایله طالب علم دی، ایله داخل شو د په دغه د تصوف په مدرسه کې، نو کم از کم دی به 6,000 په سا باندې ذکر دروازې شپې کوي. نو اوله کې دغه سا باندې ذکر کول انتهایی ګران کار وي. انسان لا وجود ته ډیر زیات زور هم ورکوي، دا خدا په کردار باندې ډیر ښکلی اثر لړه کوي. کوم انسان ذکر خفی کوي، یعنی دا د سا په ذریعه چې ذکر کوي، نو دا د انسان په باطن باندې ډیر زر اثر لړه کوي، ډیر زر اثر لړه کوي. ذکر لسانی ستا مخامخ ګټ اپ باندې اثر لړه کوي، او ذکر قلبی تاسو په ذریعه چې مو تاسو ذکر کوو، نو دا په باطن باندې ډیر زیات زر اثر لړه کوي. زمو تاسو باطن وسره زر صفا کیږي. دې ته پاس انفاس هم ویل کیږي د تصوف په لحاظ سره، پاس انفاس. صوفیاء کرام فرمایي چې کله یو سالک یو مرید د ذکر غافلش، وای دا شیطان لعین د خپل مکر او فریب دا چونج نه دی، وای دا د دې سالک په دې زړه باندې ورخخ کی. خو چې کله دغه مرید بیا ذکر شروع کی، وای دغه شیطان لعین دا چونج رو سپکیږي او اخر وای د دې شیطان د اثر د زړه نه ختم شي. خو چې نه
وای دغه سالک دغه مرید او ماغه شان غفلت کې جون تیری او دنه د ګناه د پاسه بیا ګناه کیږي دنه د ګناه د پاسه بیا ګناه کیږي نو وای د معنی د شیطان د اثر زیات شي د باطن ټول خراب شي شیطانی حرکات پکې ډیر زیات شي ټول وجود د شیطان په گرفت کې راګیر شي که بیا ورته انسان یو بل پربئی یو دوست سم خبرم کوي نو په د معنی اثر نه کوي ځکه چې وجود باطن خراب شو والله تعالی زه په کلام الله کې فرمایلی دی فایدا قضیتم الصلاه کله چې تاسو د مانځنه فارغ شئ منځ ادا کړئ فذكر الله او د الله یاد کوئ قیاما په ولاړه باندې هم وقعودا او په ناسته باندې هم وعلى جنوبکم او په اړخونو باندې هم په ولاړم د خدای ذکر کوئ دا مو تاسو ګورو کنه پستانو کې د الله ذکر په ولاړم کیږي په ناستم کیږي او چې کله مو تاسو کټ بسترې ته د شپې ځو نو په اړخونو باندې کو د شپې چې سیملو کلمات وایو ذکر وکړو اخیری سورتونه په ځان دم کو هغه نه پس ودشو نو دا هم د ذکر یو قسم دی نو خبره مې دی پوره دا کوله چې فذكروني اذكركم چې تاسو ما یادوي او زه تاسو یادوم حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې زموږ د سلسله د چشتی مبارک یو عظیم شخصیت تیر شوی دی هغه ته یو شخص رالو ورته وی سیبه دا ستاسو په دې خانقاه کې چې دا حق فرید او بابا فرید اوازونه کیږي نو د دې په ځای چې د خدای ذکر کولې د الله ذکر کولې نو خبر نه و نو حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې تا قرآن ویلې دی و یاو جی ویلې مې دی و قرآن دی ویلې دی خو ځان دی پی کړی نه دی و څنګه جی وای ګوره په دویمه پاره کې الله تعالی فرمایلی دی چې فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم الحمدلله مونږ د الله په فضل الله ډیر یاد کړی دی او یادوي نو اوس د دې مخلوق په زبان باندې الله مونږه یادای لګیا دی دا د الله وعده ده دا د الله وعده ده نو د مخلوق په زبان باندې مونږه یادیږو نو د اولیاء نیکانو پاکانو چې سونه کال تیر شو اوسم د غي یاد ژوندې دي نو دای دا سی جون تیر کړي دي دا سی کردار پر خو دي دي چې هغه د غي کردار ژوندې دي د غي جون ژوندې دي د غي سوچ ژوندې دي د غي فکر ژوندې دي نو ځکه هغه نمونه زما استادو پړو کې ژوندې دي او د غي حکومت زما استادو پړ باندې اوسم شته دي هندوستان ته یو انګريز رالیو کنه هندوستان ته انګريز رالیو د هندوستان وزټ چیو کو واپس لو نو خپل تاریخي سفر کې لیکل چې ما په هندوستان کې یو شخصیت داسې وکړو چې سونه کالو شو دنیا نه تلې ده خوسم په خلکو حکومت کوي ولاندې ورسره لیکلو چې کوم هستی ده هغه خواجه معین الدین چشتی سے مبارک ده چې ما داسې خلکو قتل چې اوسم داغه حکومت ته په هغه خلکو باندې او بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هغه خلک چې اطمینان نسی زړونه د دوی د الله تعالی په ذکر سره الا بذكر الله تطمئن القلوب اے خبردار الله فرمایي چې که تاسو دړونو اطمینان غواړئ نو دا د الله تعالی په ذکر به در سره ملاویږي نه په غټه بنگله باندې نه په غټ گاډي باندې نه د اے سی گاډي باندې نه د اے سی کمره باندې نه په خسته پیزار باندې او نه په خسته جامه باندې او نه په ایم پی ای کېدو باندې او نه په ایم ان ای کېدو باندې او نه په اوچت افسرای باندې سکون تا تک نه ملاویږي الله تعالی د عرش برین نتا ته ما ته ډیر مخکې اعلان فرمایلی دی چې هر څه قدر ته ملاویږي دا سکون او اطمینان دا به درته زما په ذکر کې ملاویږي
زما په ذکر کې. او بیا بل ځای فرمایي والا ذکر الله اکبر، دا الله ذکر دا ډیر اوچت دی. والله یعلم ما تصنعون، او الله تعالی پوهیږي په هغه سمانه چې تاسو څه کوئ. بل ځای کې رب فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے د ایمان خاوندانو تاسو الله یاد کئ په ډیرو یادولو سره. زه په هسپتال کې یو ورځ ناستو مداسې، نو خپل تسبیح ذکر مې کولو، نو یو ډاکټر رالو 500 تسبیح وی را سره. ما ته وایي تاسو دا ذکر ته دا تسبیح د ورځې پوره کې دا 500. ما ورته ویلې مې الحمدلله په دې خو مونږ بلا پیری تیری ګوره تیری بیا پې راځو. وایي دا تاسو څنګه کوئ؟ مې څنګه چې ته ټوله ورځ سهار نه تر ماسپښین مازدیګره پورې لګیا په خپله ډیوټۍ کې نه ستړی کېږي. الحمدلله مونږ د الله په ذکر باندې نه ستړي کیږو. وایي دا دونه ډېرې تسبیح، نو مې الله فرمایلی دی آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تاسو ما یاد ډېر وکئ. دا خو الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تاسو د الله تعالی یاد ډېر وکئ. مونږ ډېرې تسبیح ځان سره ساتلي دي. وسبحوه بکرة واصیلا، او د تسبیحات کوي، پاکیزګي د الله بیانوي سحر او ماښام. نو د هر وخت د الله تعالی ذکر کې ځان مصروف ساتي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو لا تلهکم، تاسو دی غافل نه کی اموالکم، تاسو مالونه، ولا اولادکم، تاسو اولاد، عن ذکر الله د الله د یاد نه. دغه آیات مبارک کې مو تاسو د پاره ډیر لوی سبق او عبرت پروت دی. نن سبا مو تاسو وایو کنه چې سیبا بس ډیوټۍ په وجه باندې وظیفه نشو کوله، د مزدورۍ په وجه وظیفه نه پاتې ده، د اولاد غمونه دي، د دې د وجرانه د الله ذکر پاتې دی. او زه پځې موتا تاسو ته الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي دغه آیات مبارک سورہ منافقون کې چې لا تلهکم اموالکم، تاسو دی غافل نه کی تاسو مالونه، ولا اولادکم، او نستاسو اولاد، عن ذکر الله د الله د یاد نه. ومن يفعل ذلك، او کچا داسې عمل وکړو د مال په وجه، د اولاد د مینې او د محبت په وجه د الله ذکر پرې خودلو، فاولئک هم الخاسرون، پس دغه خلق نقصان موندون کی دی، بیا خساره موندون کی دی، بیا دا نقصان والا خلق دی. ګوره دغه مړي ژوندي سره مو تاسو، دغه ډیوټۍ سره مو تاسو خمړې ژوندیم کو، دغه ډیوټۍ سره دغه مزدورۍ سره مو تاسو یارانو دوستانو لم ټایم ورکو، دغه مزدورۍ سره مو تاسو خ مالت کې ټایم ورکو، دغه مزدورۍ سره مو تاسو زی پزې سیلونو لم چکرې وهو. خو چې کله د الله د ذکر موقع راشي بیا وای جی وای فارغ نه موقع نه ملاوي، دغه مزدورۍ سره په ګنټو مو تاسو موبایل استعمالو. خو چې کله د تسبیح خبره راشي نو بیا وای جی موقع نه ملاويږي، فارغ نه یو، ټایم نه ملاويږي، نه ټایم نه ملاويږي. د الله د عذاب او د الله د قهر لوی علامه صوفیه کرام فرمایي دا د چې الله تعالی تانه د خپل ذکر طاقت واخلي. وای دا نه چې تانه رزق راکاږي، تا بربند کی تانه جامع واخلي، تازه پزې در پدر کی نه، تانه د خپل یاد طاقت واخلي. تی خوخ نه خوخ شي ادر مان خپل ځان اوس نه یادای. دا د الله تعالی د قهر علامت ته. الله تعالی دی داسې حال نه مو تاسو محفوظ او ساتي. حضرت سیدنا ابو هريره او حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه گواهی ور کوم په دغه خبره معنی چې کله دا ذاکرین وای ذکر تکینی وای فرشتي د لراشي او په خپل وزرو کې دا ټول ذاکرین اون غاړي وای
دا ټول ذاکرین په د خپلو وزرو کې راپټ کی په دای باندې وای سکون او اطمینان نازلیږي او دغه ذاکرینو ذکرونه په عرش برین باندې الله تعالی کوي وای دون لوی فضیلت ذاکرینو ته الله تعالی ورکړي او بل ځکه حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سو پورې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو پورې د الله ویلو والا پزمک شتا نو قیامت په ناراضي دا مو تاسو چې وایو یاره پزمک داسې خلق شتا چې دا غي په وجه قیامت لا ناراضي نو دا مو تاسو دغه حدیث مبارک ترجمه کوو اصل کې د الله ویلو والا شتا چې څنګه د الله ویلو حق ته هغه شان ویلو والا خلق شتا د الله تعالی اولیاء نیکان پاکان صوفیا کرام فرمایي چې دا د زمکه میخونه دي میخونه چې سو پورې په مخ د زمکه اولیاء شته قیامت پند راځي دا د زمکه میخونه دي او چې کله د اولیاء کرامو صفایا شو د دنیا نه ټول رخصت شول بس بیا به قیامت شي نو ګوره دغه حدیث مبارک کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سو پوری الله ویلو والا شتانو قیامت په ناراضي د الله د نیکانو پاکانو د اولیاء کرامو سکار وی دغه الله وی دغه د الله تعالی ذکرونه کول بل حدیث مبارک کې راځي حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته پس تاسو په اعمالو کې بهترین عملونو خیم چې هغه ډیر بهترین دی هغه ډیر پاکیزه عمل دی چې هغه سره تاسو ډیر درجه په بلند شي هغه تاسو د پاره د سونی او د چاندۍ د خیرات نه هم ډیر زیات افضل دی د جهاد نه هم ډیر زیات افضل دی دران چې وای تاسو په دغه جهاد کې شهیدم شي دا غینم افضل دی رسول الله مبارک ته صحابه کرام مبارکان فرمای قربانا کم عمل له محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمای ذکر الله د الله تعالی ذکر د الله ذکر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای یو صحابي ورته محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ترالو وت فرمای قربان ما باندې د اسلام ډیر حقوق دي او ما ته یو داسې یو حق خایي داسې یو کار یو عمل راته خایي چې زه کې ځان بس مصروف او ساتم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمایل تخپل جبا د الله په ذکر باندې هر وخت لوندا ولاره بس د عمل کوا د الله ذکر ډیر زیات کوا هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې څوک په یو داسې مجلس کې کیناستو چې هغه کې د الله تعالی ذکر ونشو نو پرواز د محشر په دغه مجلس باندې د ډیر زیات شرمنده وي خپېمانه بوي موتا سوزه په ځای بیٹکونو کې کینو یارانو دوستانو سره کرمبورډ او لیډو او زنګارنګ فضول به مقصده کارونو کې مصروف یو راځم مړه مشغولتیا به کو ځان به لک ټایم به پاس کو نه امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه داسې یو لار باندې تیرو دو التزوانان لګیا دي په غب شپ کې مصروف دي او یو بل سره خندا بڑا کا کوي امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې تاسو د ځنکدن سختیانه تیری کی تاسو د قبر سختی تیرا کا تاسو د میدان حشر هغه ګرمي تیرا کا تاسو په پولیس رات باندې تیر شوي تاسو په تله د میزان باندې کامیاب شوي تاسو ته عملنامه په خیر اس ملو شو چې تاسو دون ډیر خوشاله یې یعنی مطلب دا چې سونه سخت منازل را روان دي او تاسو داسې بیغمه جون تیروي بے مقصد جون تیروي اولیاء نیکان پاکان خو نصیحتونه کوي او په خپل هم بے مقصد جون تیروي او خلکو تم د دې تلقین کوي وای جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي وای دای په جنت کې د څه ارمانم نه کوي
خدای به یو ارمان کوي کاش چې کم وختونه مونږ بغیر د ذکر نه تیر کړي دي کاش چې په هغه لمحو کې هم مونږ د خدای ذکر کړی وي کاش هغه لمحو کې هم مونږ د خدای ذکر کړی وي نن به مونږ ته روزانه د رب دیدار ملاوېدو د رب دیدار خو به جنت کې جنتیانو ته ملاویږي خو هر چا ته به روزانه ملاویږي بعضې ته به هفته پس ملاویږي بعضې ته به میاشت پس ملاویږي دا خو په درجو مطابق به تا ته د رب دیدار ملاویږي نو دی چې دا اوچتې درجو والا اولیاء نیکان پاکان خلک وګوري چې ټول عمر د الله یاد کې تیر کړی دی دی به په جنت کې ډیر بیا ارمان کوي چې الله کاش چې په دغه بیټوکونو کې په دغه موبایلو کې په دغه یارانو دوستانو سره بس وختونو کې مونږه دا ټایم نه وی ضایع کړی او په دغه وختونو کې دا ستا یاد کړی وی نن به مونږ هم د دغه درجو مالکانو خدا په جنت کې به هم دی ارمان کوي بیا د ذکر چې کاش مونږه د الله ذکرونه کوله حضرت ابو جوزا رضی الله تعالی عنہ فرمای اکثروا ذکر الله وای ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې تاسو د الله ذکر ډیر کوئ دا سو کوي د الله ذکر حتی یقول المنافقون انکم مراؤون چې منافقان در تریاکار وي دا سي د خوده ذکرونه وکي اکثریت د موږ د تصوف والا خلق زی په زی چې ذکرونه کوي نو باز نه پوها کم فهمه جاهل خلق ورته ریاکارم وي نو دغه د حدیث مبارک پرانا کې چوکته شنو دا چې کم کس دغه متصوفین ته ریاکار وي نو د حدیث مبارک پرانا کې او د حضور مبارک په دغه فتوا باندې دا منافق دی دا څه شی دی منافق دی او مونږ الحمدلله هغه ذاکرین یو چې چاته حضور مبارک فرمایي چې اکثروا ذکر الله شابه تکړه شي د خدای ذکرونه وکړي شابه تکړه شي د الله ذکرونه وکړي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره اخره ملاقاتو و عزت رخصت دم وای ما تو فرمایل قربان س نصیحت راته او چې عمل په کوم بیا به تاسو سره ملاقات په جوندو شي یا بونش وای راته فرمایل انت موت ولسانک رطب من ذکر الله اے معاذ دا سه حال کې د در زنقدن در لراشي چې د زنقدن په حالت کې هم ته د خدای ذکر کې یعنی دا سه د خدای ذکر کوا چې زنقدر دم در لراشي خو چې ته د خدای ذکر پرېګ نه دی چرتا د خدای ذکر ډیر کوا زموږ مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه چې اخیره شپه و په دغه دنیا کې په هسپتال کې اډمټو او زه ور سره داسې نور مرګري موږ سره په هغه سخت تکلیف کې هغه ټول شپه د خدای ذکر کړی دی ټول شپه زه سره بل کمره کې ودوم هغه واټ کې سه بیډونه خالی وو تاسو په خدای یقینو کوي چې هغه بل کمرې ته به د سه مبارک د ذکر आवाज مونږه درا یا رسول الله یا رسول الله یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی زندہ باد زندہ باد زندہ باد نو ذکر کې وخت تیر کړي الحمدلله ټول ته وظایف ملو دي چاته شپږ ملو دي چاته درې ملو دي چاته پوره دي چاته چې سونم ذکر ملو دي کم از کم دروازه خو یو پیر خامخه او که دوباره اړوي نو لا بهتره ده که درې باره اړوي لا بهتره ده چې سونه د خدای ذکر کې نو دونه بهتري بدر کې راځي دونه بدی باطن صفا کی او زمونږ په معاشره کې جو عجیب سوچ د باز خلکو دام جوړ دی او یاره زه خو به ذکر سره چرته لیونه کېږم نه وای داسې یو سوچ جوړ شوی دی بعضې ناپوهه خلک اکثر چې موږ ته راغلي دي وایي زه تاسو نه بیعت کوم خو زه یېرېږم چېرته لیونی نه شم نو ما ورته ویل مې زه لیونی یم اصول
دا چې کوم ما سره ناست دي دا ټول لیوني دي مې ټول خو د خدای ذکر هم کوي خپلې مزدوریان هم کوي او خپل عبادتونه هم کوي نو داسې عجیبه یو سوچ جوړ شوی دی چې وایي لیونی بشي نه د خدای ذکر سره څوک نه لیونی کیږي د خدای ذکر سره چې پرهیز کې تقوا اختیار کې پرهیزګاری ځان کې راولي نو بیا به الله لویه مرتبه درکړي او چې دا کم خلک لیونی شي تصوف کې نو هغې نه داسې بېادبیانې ګستاخیانې شوي وي چې د الله تعالی په پکړ کې راشي هغې نه داسې عمل شوی وي چې د الله په پکړ کې راشي مو تاسو ته خو ظاهره کې ښکاري چې دا جوړې د ذکر په وجه لیونی شو خو نه هغه رستو معامله بدله وي نو زموږ معاشره کې تېنه خلک دا تاثر والي چې یاره دا سړی خو لیونی شو د ذکر په وجه باندې الله تعالی دې مو تاسو ټولو نه ذاکرین جوړ کړي حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اورېده چې یو شخص وي هغه سره په جولای کې درهم دي او درهم تقسیمي لګیا دی د الله په لاره کې او بل طرف ته بل سړی ناست دی هغه د الله تعالی ذکر کې مصروف دی نو وایي د الله تعالی دا ذکر کوونکی تی نه بهتر دی وایي دا ذکر کوونکی تی بهتر دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د معراج په شپه باندې لا مکان ته لاړم تشریف مې وصلو وایي ما یو شخص وکتو چې د عرش د لاندې د عرش په انواراتو کې ډوبو د دې عرش په انواراتو کې ډوبو وایي ما تپوس وکړو چې دا د الله فرشته ده څوک وایي راته وویلی شو چې نه دا فرشته نه ده وایي راته بیا مې تپوس وکړو چې دا څوک د الله نبي دی وایي راته وویلی شو چې نه دا د الله نبي هم نه دی وایي بیا مې تپوس وکړو چې دا څوک دی چې دونه لویه مرتبه ورته حاصله شوې ده چې د عرش د لاندې دی او د عرش ټول انواراتو کې راګیر دی وایي ما ته وویلی شو چې دا د الله تعالی هغه بنده دی چې ده به په دنیا کې یو لمحه هم نه ضایع کوله د الله تعالی ذکر به هر وخت په زبان باندې جاری و په زبان باندې د الله ذکر جاری و او بل د زړه مسجد سره معلق د زړه جمعات سره تړلی هر وخت په جمعات کې ناستو چې کله به د اذان شو نو ځان به زر جمعات ته رسولو او جمعات کې به د وختونه ډیر تیریدل او بل دا چې د والدینو بې ادبه نو دا درې خصوصیات فرشتو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه چې یو خدای ذاکرو د الله یاد والو بل د زړه د الله تعالی کور سره مسجد سره معلقو او دریم د والدینو نافرمانانو مو تاسو خو وظیفې ذکرونه ډیر کوو خو دې طرف ته خیال ساتل پکار دي چې د والدین نافرمانی ونکو والدینو ته چرته په تیز اواز کې خبره ونکو د والدینو ته چرته د زبان نم بد رد ونځي او کو والدین داسې خفه مینو چې زر رضا کو معافي ته غواړو په خپو ورله پروزو ځکه چې دا داسې یو بېدبي ګستاخي ده چې د هرې ګناه سزا الله تعالی آخرت ته پریدي خو د والدینو د نافرمانۍ دا سزا ګورې دنیا کې الله تعالی وباسي نو کوشش کوئ چې خپل والدین راضي ساتئ صاحب مبارک به فرمایل چې چا نه خپل والدین خفه وي مال دلته مه راځئ خپل والدین رضا ساتئ و بیا در باندې مونږ بدنامي و چې دا پیران خلکو ته وایي چې راځئ مال راځئ والدین پرېږدئ وایي داسې مونږ پورې خلک بعضې خلک مشهوره کړی دام و یاره دا پیران صاحبان ورته وایي چې بس مړه ما باندې زور کوه ماله پیسې روړه مور او پلار پرېږده نو یو صاحب طریقت به داسې پیدا نه کوي تاسو چې هغه خپلو مریدانو ته دغه تلقین کوي چې
د والدینو نافرمانی کوي او د والدینو ادب مکوي او والدین پرېږدي او بس ما سره اوسئ. نه هغه بله مسله ده چې د والدینو درجه اوچته ده که د مرشد درجه اوچته ده. امام رازی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زمانه که څوک تپوس وکړي نو دواړو عزت پکار دی، د دواړو قدر پکار دی، د والدینو هم او د مرشد هم. هغه عزت خبره په خپل ځای ده، خو د درجې په لحاظ سره کو کته شي. امام رازی صاحب فرمایي چې زما په نظر باندې د مرشد درجه اوچته ده. وای مرشد دی د آخرت د اور نه بچ کوي او مور او پلار دی د دنیا ظاهری عارضی تکلیف نه بچ کوي. مرشد دی عرش ته رسي او مور او پلار دی وای فرش ته راولي. مرشد دی د دنیا د آخرت غمونه کوي او مور او پلار دی صرف د دنیا غمونه کوي. نو دې کې سوچ وکړئ چې د چا سوچ تعالی خده، د مرشد سوچ د الله ډیر خده. وای د دې دا معلومیږي چې د مرشد درجه د مرید د پاره اوچته ده د مور او پلار نه. خو مطلب دا نه چې د مور او پلار بے ادبی ګستاخی خدمت مکوا. اوس که یو طرف ته مرشد بیمار دی او بل طرف ته مور او پلار بیمار دي، مرید له څه پکار دي چې مرشد خدمت وکړي که د مور او پلار خدمت وکړي؟ نو صوفیه کرام فرمایي چې ستا د مرشد مریدان ډیر دي، ستا د مرشد بچی ډیر دي او ستا د مور او پلار بچي صرف ته بچي. نو په دغه موقع ته د خپل مور او پلار خدمت کوه، د مور او پلار خدمت وکړه. ستا مرشد هغه د الله دوست دی، هغه د خدمت نه پاتې کیږي. هغه به دغه مریدان دغه روحاني اولاد ډیر دی، خدمت به څوک نه څوک کی، خو ستا د مور او پلار صرف ته خدمتګار نو ته به ملاتړ داغي. خو دې سره سره به د خپل مرشد خانقاه ستانه هغه صحبت جاری ساتي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ نو تاسو پکې ځان سروي، هغه کې حصہ اخلي. رسول الله مبارک نه تپوس کوي صحابه کرام و ما ریاض الجنه، اے د الله رسول د جنت د باغچې څه شی دی؟ محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک وته فرمایل حلق الذکر، دا د ذکر حلقې دي، دا د ذکر حلقې دي. ترمذی شریف کې دغه بهقی شریف کې د حدیث مبارک موجود دی. دغه شان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي مبارک فرمایي حضرت عبد الله ابن عمر سے چې یا رسول الله ما غنیمت مجالس الذکر، دی ذکر مجالسو کې څه فائدہ پرته ده، څه غنیمت پکې پروت دی؟ وی رسول الله مبارک راتو فرمایل غنیمت مجالس الذکر الجنه، الجنه د ذکر په مجالسو کې غنیمت او فائدہ ده چې صرف جنت او جنت ته پکې، صرف جنت او جنت ته پکې. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې الله فرمائی چې پرواز د محشر چې کله خلق راجم شي وی خلق ته پته ولګي چې سخاوت د چا د پاره دی، بزرګي د چا د پاره ده. وی خلق به په هغه ورځ باندې خبر شي. وی صحابي مبارک عرض کوي چې قربان سخاوت او بزرګي چا د پاره ده؟ وی رسول الله مبارک وته فرمایل مجالس الذکر فی المساجد، د هغه خلقو د پاره بزرګي او سخاوت ته چې څوک په جمعاتونو کې د الله د ذکرونو مجالس جوړي. اوس په جمعات کې د خدای ذکر وای مکه په تیز आवाज کې مکه وای دا ذکرونه په جمعاتونو کې داسې خلک مروت. ومن ازلم ممن منع مساجد الله ايذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، داسې خلک راوت چې د الله تعالی د ذکر نه خلق منع کوي. دا ذکرونو ته عجیبه عجیبه نسبتونه کوي.
یو شخص ملاقات را سره شو، ډیر مشر سړی مخکې ریونډي نو وایي زه د ریونډیت نه څنګه دی خوا تصوف طرف ته راغلی وایي یو د دې ذکر په وجه چې کله وایي تاسو خلکو به ذکرونه کول نو دغه بدبختو خلکو به توبه 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 زما په خوله دا زبان باندې دا لفظ هم د راځي خو ستاسو د اصلاح دپاره او د دې خلکو سوچ درته ښیم چې د ذکر په باره کې د دې بدبخت بده کېده خلکو څنګه سوچونه دي وایي دی به تاسو ته د سپو نسبتونه کول چې سپي غاپي لګیا دي وایي زماړه کې راله چې دا خو ټول د خدای ذکر کوي لګیا دي الله الله کوي و دی ورته داسې نسبتونه کوي وایي ما ښه باقاعده چې روزي او چیلي او ښه وختونه مې دی سره لګولي او بل به وای دا عبدالرحمن بابا رحمت الله تعالی علیه دغه شعر پور ډیر زیات مسخري دی ریونډیانو کولی چې یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې دی د رفتار د درویشان وای دی به د اولیاء متعلق داسې قسم الفاظ استعمالول چې ما به توبه وباسلې وای دی به ویلې توبه توبه چې یو قدم تر عرش پورې رسی چې یو ځمکه باندې قدم دی او بلې په اسمان کې دی نو توبه توبه دی به داسې الفاظ استعمالول چې ښه ده چې شلېدلی نه دی وایي داسې قسم الفاظ به دی بدبخته بده کېده خلکو استعمالول وایي دا خبرې چې ما د دی نه واورېدې وایي ما ویل چې هلکه دا خو تا بل طرف ته بوزي لګیا دي دا کومه کیسه روانه ده په ښکاره صرف د چاردام طریقې راته ښیي او د منځونو طریقې راته ښیي خو ورسره رانه د اولیاو د صحابه او د حضور بیادبه رانه جوړوي وایي بس توبه مې کا او هغه مې چې پریښي دي لاړم د دامان باباجي صاحب نه بیعت وکړو تصوف کې داخل شو خو خپل مرشد د ځي راځي او ښه په جهري ذکر کې مصروف وي لخیره یا رسول الله یا رسول الله سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آگے سرکار زندہ باد آگے سرکار زندہ باد آگے سرکار زندہ باد نو ذکر د الله تعالی خپ شوق او محبت سره کوي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څه خلک دي چې دا غي مجلس کې صرف د خدای رضا پرته وي دا غي پناسته کې صرف د خدای رضا پرته وي او چې کلم دای راغون شي نو د الله تعالی ذکر کوي د الله تعالی ذکر کوي او چې کله وای د دې د مجلس ختم شي دای رخصتی کی یو بل لا رخصتی اخلي وای فرشتي د اسمان نه دای ته आवाज کوي چې ودرېږئ ستاسو ټول الله تعالی وبخلي او ستاسو ګناهونه الله تعالی په نیکۍ باندې بدل کړ ټول ګناهونه په نیکۍ بدل شو حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې پرواز د محشر بس خلق د میدان حشر ته راخکار شي و یغیتب الله تعالی دون الوی عزت ور کړی وي چې څوک به په د انبیای کرامو ګمان کوي تاجونه به پسر وي او بهترین تختونو باندې مناستی بهترین جنتی لباس په ورتا چولې شوی وي وای څوک به په د شهدا ګمان کوي وای خلک به حیران چې دا څوک دي په دغه دوران کې حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږ په درمیان کې یو باندچی اعرابي صحابي او غره پاس شدو او رسول الله مبارک ته مخامخ تشریف فرما شو وې د خپل ګوړې مبارکي د رسول الله مبارک ګوړو مبارک ته مخامخ کی ادب احترام سره کې ناستو ورته فرمایل قربان دا به کوم خلکی چې دون الوی عزت په الله پر ورځ د محشر ور کړی وي چې نه انبیاء کرام یو نه شهدا وي محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک وته فرمایل چې دا به د یو خاندان خلق نوي دا به د یو کلی خلق نوي دا به د یو قبيله خلق نوي خدای به
چې قلم را یوځې کیږي په خپلو کې نو د الله تعالی په ذکر کې به را یوځې کیږي. د ذکر مجلس پکې او د دې مینه او محبت په خالص او مخلص د الله د رضا د پاره وي نو پروز د محشر به دیل الله تعالی داسې عزت ورکړي. الله دې دغه سعادت زمو تاسو د ټولو نصیب وګرځي او پروز د محشر دی الله تعالی د ذکر هغه خیر او برکات زمو تاسو د ټولو نصیب کی. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعه ته تشریف وروړو. حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام سره د الله ذکر کوي لګیا دی. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو هغه خلک یې چې تاسو په باره کې د عرش برینا الله تعالی ما ته حکم فرمایلی دی چې دی خلکو سره کینا او دغه آیات مبارک تلاوت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کو چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه چې تاسو ځان قائم اوساتئ هغه خلکو سره چې سحر او ماښام د الله په یاد کې مصروف دي د الله تعالی رضا غواړي او د دین خپل مخ مبارک چهره مبارکه ماړه وا. اے محبوبه دای سره تاسو کینې تشریف فرما شي. بیا رسول الله مبارک د صحابه کرام تو فرمایل چې سونه ذاکرین تاسو ناستئ په دغه تعداد کې تاسو سره په دغه مجلس کې فرشتیم ناستې دي. تاسو چې څنګه د الله تسبیح بیانوي هغه فرشتیم د سره د الله تسبیح بیانوي. څنګه چې تاسو د الله تعالی حمد بیانوي داسې د سره هغه فرشتیم د الله حمد بیانوي. څنګه چې تاسو د الله تعالی کبریایی بیانوي دغه شان د سره الله تعالی د هغه فرشتي هم تاسو سره د الله تعالی کبریایی بیانوي. و چې کله تاسو د مجلس برخاست شي وې دغه فرشتي لاړ شي عرش ته الله تعالی لاړ شي وې سره د علم ورته الله فرمایي چې تاسو چرته نه رالی وې دی ورته فرمایي چې یا الله مونږ داسې تلو ستا د بندګانو یو مجلس ته وې سی کول وې ستا ذکر کولو وې الله وته فرمایي چې تاسو گواه اوسئ چې دا ټول ذاکرین ما وبخل. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتي وته عرض کوي چې یا الله پدې کې خو فلانه ګناګار سړی راغلو هغه د الله ذکر د پاره نور علی چا سره پدې ذاکرینو کې کارو. وی الله وته فرمایي چې دا داسې خلک دي چې دای سره لګلم هم څوک تیره کې غضب بدبخت کوم نه ها ګناګار مم د دې د برکت او بخلو. دا داسې خلک ذاکرینو په وجه باندې لګلم هدي ذاکرینو سره تیره کا بیړی دی پار کیږي. خلک بعض خلکو ته د ذاکرین ډیر سپک خلک کاری او نن سبا خو الله دې معفو کی د فتنو دور دی د سوشل میډیا دور دی. منګ الحمدلله په دې خپل مجلس کې موبایل بند کړی دی. ذاکرینو ته بعض وجد کیفیت پچارا شي داسې د اورس په موقع د محفل میلاد په موقع باندې موبایل بند عام صرف یو افیشل ریکارډینګ بس کیږي. ځکه چې بعضې بدبخت خلک داسې خلک شته چې دغه د وجد کیفیاتو معنی دغه ذاکرین د الله تعالی ذکرونه کوي او ویډیو چې دا غي وشي بیا پیغې سو کی غانې په اپلوډ کی غزل په اپلوډ کی او بیا ور بس رنگ ډرامې کیږي. ما د ډیرو علماو نه پدې باندې پوښتنه وکړه مې داسې خلک چې یو طرف ته یو د ذاکر د الله ذکر دی په زبان او بل طرف ته داسې کس په غانه وخیږي وې د دې په باره کې تاسو څه رائے ده او څه د علم په روشنه کې تاسو څه وایي. د مستند علماو نه مې پوښتنه کړې هغه راته ویلي دي چې بل یقین دغه سړی کافر دی او په د خزه طلاق شوی ده په د باندې خزه طلاق شوی ده او د اسلام د دایرې نه وته دي چې یو قسم باندې د الله د طرف نه رحمتونه راوريږي د یو قسم باندې د الله د رحمتونو باران دی دغه په خله د خوده ذکر دی
او ته په ګانې بجانې خېجې نو تا ته کم دین والی دا ته کم مذهب والی دا ته کم الله منونکی که ستا الله سره مینه وې تا باندې خو به د الله دا ذکر ښه لګېدو حضرت ابراهیم علیه السلام سره د ګډو چیلو کنډکو کنه لوی په زرګونو چیلې ګډې بیزې ورسره وي او انساني شکل کې فرشته ورلراله هغه فرشتي د الله ذکر شروع کو نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې د الله د ذکر د आवाज ووریدو نو ورلرالو تشریف ورته روړ وی د الله د نوم خراته یو ځل بیا والا بیا راته والا وی نه بس ته وی یو ځل لګ بیا راته والا وی مال بسرا کې وی د نیمه ګډ چيلي بيزي درل در کوما هغه فرشتي وته فرم د الله ذکر وته فرمایلو و یو ځل راته لګ بیا د الله د نوم ول ډیر خوګ نوم دی وی ډیر خوګ نوم دی هغه فرشته چې انساني شکل کې ورل راغلی دا وته اوس بر ال سره کې وای دا نیمه ګډ چيلي بيزي چې پاتې دي دا بدرل درکم هغه فرشتي وته بیا د الله ذکر فرمایلو پدریمه پیروته حضرت ابراهیم علیه السلام بیا فرمایي لګي وزل راته بیا والا ډیر خوګ نوم دی د الله خلیل د الله کنه دوست دا په دوست باندې خو د دوست نوم خلګي کنه نو فرشته چې انساني شکل کې ورلراله د ورته اوس پر ال سره کې و اوس بد دې ګډو چیلو د پاره یو خدمتګار پکارستا زبد دې خدمت کوم وي زبستا خدمت کوما ته زما د حبیب نمونه اخلي نو زبستا خیال ساتم نو اوس یو شخص ته داغه په زبان باندې د الله ذکر دی او دا بدبخت خلک په غاني بجاني ورخیږي کوشش کوي چې داسې قسمه ویډیو تاسو اول اپلوډ کوئ ما که چاوم کړه نو دا خپل ځان پورې محدود ساتئ په فیسبوک باندې او په واتس اپ ګروپونو کې مو ور کوي اول خو کوي ما داسې ویډیو ضرورت نشته او که چا سره ویم نو کوشش کوي چې داسې قسمه ویډیو مو اپلوډ کوي الله تعالی دې مو تاسو ټول نه بهترین ذاکرین جوړ کړي او الله تعالی دې مونږه بهترین عبادت گزاره جوړ کړي یو شوبه اکثریت زمونږه د سنیانو مرګرو په ذهنونو کې دا بدبخت خلک دا مچي چې یاره د مانځنه بعد تاسو په تیز आवाज کې ذکر کوي دا خنه دی دا کوم ذکر راغلی دی نو دا حدیث مبارک ځان سره ذهن نشین کوي چې د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث مبارک ته چې سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بفرمایل چې زه کم عمره کوم لا وړو تلم مزرمانه لا فرض نو وای چې کله بدا جمع منز ادا شو کان علی عهد النبی د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په وخت کې با کله د جمع منز ادا شو رفع الصوت بذکر الله نو د الله تعالی ذکر په تیز आवाज کې شروع شو په تیز आवाज کې به ذکر شروع شو كنت اعلم اذا صرفوا بذلك اذا سمعت وایزه بخپل کور کې پېښم چې د جمع منز ادا شو وای دون تیز आवाज کې به د جمع نه بعد د الله ذکر کېدو چې زب کور کې ز پېښم چې صحابه کرامو رسول الله مبارک پسې د جمع منز ادا کو یو ځل رسول الله مبارک د شپې مسجد نبوي ته اچانک تشریف وروړو حضرت ابوبکر صدیق صاحب په نفلونو ولاړ دی او حضرت عمر صاحب د شپې نفلونو باندې ولاړ دی الله دې مو تاسو ته د تهجد توفیق نصیب کړي نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب ډیر پارام مدم आवाज کې منځ کولو چې حضرت عمر صاحب مبارک ته رسول الله مبارک رو رسید نو هغه مبارک ډیر پتیز आवाज کې تلاوت کولو نو چې کله دې دوانو مبارکانو نفلونه پوره کړ نو رسول الله مبارک تعالی ور سره کېناست نو ابوبکر صدیق صاحب مبارک ته فرمای ابوبکر تا ولې ډیر مدم منځ کولو لږ پتیز आवाज منځ کوا تیز منځ نه پتیز आवाज منځ کوا اسنه چې تاسو ته تیز موز مراد واخلئ دا باځه سړی داسې منظم کوي چې ته به حیران شې چې دې پکې دا سبق څنګه پوره کوي
زه د اکثر مرګورو ته خوش طبیعتۍ کوم کې دې شم د مخکې سبق ویلي و صرف رکعتونه پوره کوي بس صرف سټ سټینډ کوي بس داسې منځو تسبیحات په وینې شي چې دی په دې رکوع کې په سجده کې دا درې پیرې څنګه تسبیحات مخ سره بس صرف تندې کې دی او بس رچتای تندې کې دی او رچدې د چرګو پشان بس ټونګي لګي نه وس د حضرت خواجه سے مبارک به فرمایل چې یو موز نه ځان خلاصول دی او یو موز باندې ځان خلاصول دی یو موز نه ځان خلاصول دی او په یو موز باندې ځان خلاصول دی نو مونږه الله دې معفو کې د موز نه ځان خلاصو په موز باندې ځان نه خلاصو نو موز نه ځان مخلاصوي تاسې منځونه وکئ چې په موز باندې ځانم خلاص شي نو حضرت عمر سے مبارک نے بیا پوښتنه وکړه چې عمر تا ولې ډیر په تیز आवाज کې مونږ کولو حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ورته ډیر خپل جواب ورکړي حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي قربان ما په دې وجه په تیز आवाज کې مونږ کولو چې دا شیطانانو تختو ما چې شیطانانو تختو نو په تیز आवाज کې چې تاسو باسو مونږ جهري ذکر کوو نو دې سره شیطان کې انسی وي او که جنی وي مونږ له جوخ نشي راتلی ښه مونږ نه لري لري بیا تختی ګورې که انسانانو کې وي او که جناتو کې وي دواړه رانه لري تختی الله تعالی دې مونږ ټولو نه بهترین ذاکرین جوړ کړي او کوشش کوئ چې هر ځای کې تاسو بیعت یې نو ذکر مه پرېږدئ ذکر جاری ساتئ خپل وظایفو کې کار کوئ او وظایفو کې داسې کار کوئ چې زړه طرف ته پکې اشاره کوئ چې دا لا اله الا الله ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله داسې زړه طرف ته خامخا یو ضرب پکې راچوئ او خیال او ګمان دا کوئ چې یا الله زما په دې زړه د ګناه په وجه څونه زنګ جمع شوی دی یا الله په دې ضرب سره دا ټول زنګ ختمومه لګیای دا ټول رجومه لګیای داسې الا الله الا الله دې کوم دې ته یک ضربي ذکر ویلی کی داسې اسم ذات هغه یک ضربیم دی دو ضربیم دی دا 6 ضربیم دی 4 ضربیم دی خو اکثریت زموږ په دې خانقاهونو کې 2 ضربي اسم ذات ذکر کیږي الله 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 یو دا ضرب شو او یو دا ضرب شو دا 2 ضربي دی او بعض خلک یک ضربیم کوي صرف زړه طرف ته اشاره کوي الله الله دا هم صحیح دی دا هم صحیح دی ذکر حدادین دی حداد ویل کیږي لوار ته په عربی زبان کې لوار ته چې کله ذکر حدادی کول ډیر ګران کارم دی خو چې چاته پکې مهارت حاصل شو دا به زمونږ جلال الدین تانسری سے مبارک رحمت الله علیه کولو ذکر حدادی دا دې چې لا اله الا الله دې زړه لبا لاس راچي حداد ویل کیږي لوهار ته څنګه چې دا لوهار سټک راچي کنه عثمان الله نو دا سي دې زړه لبا ته په تصور کې به دې لاس نه سټک جوړ کې او دا زړه به دا سي کې چې زما دا زړه عثمان ده په دې د ګناه زنګ را جمع شوی دی دا زنګ تلر کوم لګیان نو لا اله الا الله خدا سے کنن سبا کې څوک درته بیا شیعه مونږ وایي نن سبا خو ډېره فتنې نو یو ذکر الره دی الره ویل کېږي اریتا چې موت اسوپی دا لرګې پرې کو کنه هغه ذکر د اری په شکل کې هغه به د نوم طرف ته به اشاره کې لا دا سټ په شا طرف ته بوزي دا سه شو چې تا دا ارا راخ کا او بیا به چې بوزي دا سټ شاته نو بیا به واپس دا سی راولي نو دا سه شو چې ته په دې ځړ معنی ارا راکاږي او په تصور کې به دا راولي چې زه دا زړه صفا کوم په دې اړې سره چې کوم هغه خراب ټوکړه ده زما په دې زړه کې د ګناه په وجه خراب شوی دغه تلر کومه او د ارینه چې څنګه د اره چې کله موتا سو په لرګي باندې وهو هغه نه چې څنګه بورا روزي بورا نو دا سي چې ز په دې زړه باندې دا ذکر دا اره وهمه
نو زما د دې زړه نه نور روزي لګیا دی هغه نور زما په دې وجود کې خوريږي لګیا دی چې داسې قسمه تصورات سره مو تاسو ذکر وکړو نو یو ټایم به داسې راشي چې زما او تاسو رګونه به د خدای ذکر شروع کړي رګونه بیا به تو دی دا رګ به دی الله الله کوي بیا به د رګ غوخه ډوکې ذکر کی دیتا سلطان ذکر بیا ویل کی د ذکر بادشاہ شي بیا الله دې دغه مرتبه مونږ ټول ته حاصل کړي او الله تعالی دې فضولیاتنا بے مقصد کاروننا مو تاسو ټول دی الله محفوظ او ساتي او الله تعالی دې مونږ ټول نه بهترین ذکر کوونکي جوړ کړي زمونږ په دې استانه خانقاه کې ما نوٹ کړی دي تقریبا کم و بیش 12 یا 10 کسان یا کم نه کم 8 کسان دي چې صرف جهري ذکر خو کولې کوي او بعضی نور ټول پکې صرف سیل کوي نو پرون مونږ یو خانقاه ته تلو زمونږ یو دوست شاه محمد احرار صاحب د نقشبندي سلسله دی زمونږ رور دی زمونږ د صاحب مبارک کوم سره ډیر تعلق نو پرون د غي د سالکین مریدانو ذکر می چوکتو نو پلاره می د مرګورو سره بیا خبرې کول مې یار سونه خوند وکړو د دې ذکر مې زمونږ استانه کې خو ذکر وین یو بل لدکی ورکول لګیایو یو بل وهورا وهو یو بل را مخې لراشي داسې پکې کتلی چې سکان یو بل ورکړي مې دا خو د ذکرم به د بي د ذاکرم به د بي دا نه ما دای ته ویلي ان شاء الله کو جون دو خیری سبب د جمعې پروز ماندې په یو شان لین کې مونږ ټول دریو چې هر ځای دی هر سالک دی هر مرید دی په خپل ځای ولاړی بس چې سونه په دغه وجود کې زور دی دونه تیز आवाज دی بس د خدای ذکر دی کوي د خدای ذکر دی کوي نو نه چاله ذکر کې دی کور کوي او نه څوک د ذکر نه منع کوي ما ډیر خلک په دې باندې رټلم دی مویدا شیدونه مکوي پرې چې خدای په ذکر څوک مستی خو خوشحالي الله تعالی دې تاسو کیفیت د وجد د ذکرونو د عبادتونو کیفیت دی الله زموږ د ټولو نصیب وګرځي الله تعالی دې زموږ د ټولو ایمان سلامت وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین